والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اوس دا غیر مقلدینو دا عمل دا خطا دی، ځکه چې خلکو کې انتشار پیدا کړي او هغه مسایلو باندې بحثونه کوي چې کوم علما فارغ شوي دي، هغې کې نه څوک اتفاق راوستی شي او نه پکې راځي. انا هغې کې د اتفاق کوشش کول څه عبادت دی. حضور مبارک او صحابه چې لاړل دغه ته بني قریظه ته چا په لاره مونځ وکړه چې ونه کړه او حضور یې دواړه صحیح دي د اتفاق حکم یې ورته ونه کړه چې دواړه متفق شي او دوه مسلې باندې جوړې کړې، ځکه چې چا مونځ وکړه هغې په جمع مونځ وکړه او چې چا ونه کړه هلته یې وکړه هغې په جمع وکړه، نو دوه مسلې جوړې شو که او دا جمع جوړه شو. نو دې کې ګنجایش دی. نو د دوی دا خبرې ټولې د ځناورتوب او انتشار د امت پکې راشي، هغه وحدت هغه طاقت ختمه په غیر ضروري بحثونو کې مسلمانان مبتلا کړي او د هغې د وجې نه خلقو باندې د ګمراو د کافر حکم لګوي. نو دا ځناور دی. نو د دوی د عمل فی سبیل الله کې نه دی داخل او جمیله چې څوک ځي تبلیغ د ځي علم لځي دا ټول فی سبیل الله کې داخل. هل سنادم وقال سلام نبي زين قال سنة زوري وعن سيدنا وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول سلام اليمان قال فلا شيبا دا بل لاش سورة فرقان بخيرت اي شام سے سورة فرقان یو شام تی عمر سے چورے دے مارے نیو ودا سوے حضور مبارک لے راو اے پریدا نیولے دے بل شانتی ہوئی یو آیا بے عمر سے تو بے بار صحیح جھگڑے میں کیا ہے. حدثنا ابو اليمان قال ابن شعيب بن الزهري قال ابن مسلمة بن الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دې زناور ته موږ وایو کرا فل یدین امین بالجهر مفخ کوي په مذهب د امام احمد ابن حنبل اختیار کې نو د عبادت رخ به معلومي. تاسو مذهب حنفي درې څلورو مسلو کې پرې خو دا نورو سره بس کوي بیع شراء معاملات عقود دعاوی قضایا دې کې بس کوي. او کته قاضي شي په کونړ کې یا په لغمان کې او د زمکه جګړه ده لراش ته به دې خپېرته وې په مانځ کې دې د اوسانو او خبره خلاصه ځکه هغه خو که نه درځي ورته وې خپېرته وې بس هغې به وي ځناوره مو خو د زمکې جګړه دلته راوړله. نو بیا به د کوم کتاب نه ویون هدایت ته به رجوع کې که نه او عالمګیري ته او فتاو ته تارخانیه او قیاسیه او مهدیې ته چې فتاوي لیکلي شوي دي زرګونه مسایل دي پکې او د بیع او د شراء او د جګړو خصومات او بحث تعالی خو نور سم نه دي ورته به دې اختیارته وې دې په خمخه نه ایبو د اسه شي شو یا ورته لاسونه اوچاته یا امین لډې زور ورکړه درې څلورو مسلو کې مذهب پرې خو دا وابسته کوي تاسو سره خو نه خپل فقه شته نه کتاب شته نه مسکه نو دا ځکه ځناور ګڼم چې دا امت لپاره مضر دي. نو امام احمد صاحب قول اختیار کړي نو ټیک طرف الیدینم کوي امین ابه فتاویم دي دا غیر مذهب نو پاغه فتاو عمل کوي. زه خو دې ته حرام چې سړی تقلید ته حرام وي ګناه وي او کلام ټول د مقلدینو نقل کوي. حافظ ابن حجر دا ویلي دا څوک شافعیو کو نو او کرمانی دا وي کرمانی څوک شافعی دی او عینی دا وي عینی څوک ته حنفی دی او قاضی عیاض دا وي دا څوک ته مالکی دی او ابوالولید دا وي دا څوک ته مالکی دی ابن رشد وي دا څوک ته مالکی دی. نه چې څومره دا شروح د احادیثو دي معتمد چې مونږ ته را رسېدلي نو هغه ټول د مقلدینو نو چې ته ګمراه ګڼې هغوی یا ورته حرام نسبت کې یا تقلید ته شرک وې نو د دې مشرکانو کتابونه ولې ګورې ځناوره نو د دې وجه نه دا جاهلان زما بدي شي. همسنا د مخالصنه کلام به د ابن حجر نقل کوي بیا وایي تقلید حرام دی نو د دې فاسق سړي ولې خبره نقل کوي دا خو ستا په عقیده کې فاسق دی. انا لله و انا الیه راجعون. نو د جهان احمقان دی. نو دا تقلید د سلامتیا یو لار ده او چې تقلید دلر که سړي ته وایي ته خپله تحقیق کوه اتباع کوه نو په دلیل هر څوک پوهېږي نو بیا به دې به وایي زما خو د قادیانانو دلیل خوښ شو
صاف صاف وای سال لبا عیسایانو دلیل خوش سال لبا د يهوديانو دلیل خوش نو د اسلام په ځای با کفر قبیح کې داخل شي د فرعي نو فروعي مسائلو کې تقلید ضروری دی ښا د علماء دا خو معلومه ده چې امام ابو حنیفه او دا اولیاء الله دخله او ټول امت دي تخکل خلق وای نو د خپل خلقو پسې رواني په دې حیثیت رواني چې مونږ ته د قران او د حدیث دا ما ته خپل غیر مقلد استاد یو ځل وای شیخ ناصر الدین البانی لوی عالم ما ته وی ته ولې تقلید کې ما یې مجبور ځکه قران او حدیث عربي جباره او دا غینه مسائل معلومول زنشم کوله نو زب یو لوی عالم پسې بروانم خامخا چې ما ته د قران او د حدیث وضاحت وکړي ما ته وی دا ټی خبره ده ځکه قران او حدیث کې د دې حکم ده فسدوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون او خدای وی صراط الذین انعمت علیهم دا انعمت علیهم فلا روانیه اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نو ما یې مجبور عجمی سره او دم داس ما ته وای دا خو ټیک ته خو جمدو پسې ځکنه په مړو پسې ولې ما ورته پادم کدا د چا خبره منل لاس نیول وې د چا نو به ټیک ته د جمدی او د مړی بفرخو ځکه د مړی لاس تړي نشي نه وي او د جمدی نیويش یا صادر نیولو یا کمیس نیولو نو د مړو بسونی سي کمیس او صادر داري کوم او کنه د اغي د اقوال د اغي د آراو د اغي د مسائل او منلی نا خمړه نه په کتابونو کې ټول لیکل شوی دی او په تواتر را رسیدلې نو دې کې خدای مرګ او د جن سوال نشتا ټیک ته پیګه پکې کما خبره غلطه وکړم راته وې ودا ده غلطه وکړه به مدار چې هغه مړو پسې ځکه زو چې پاغي په دین می اعتماد دای په تقوا می اعتماد ځکه ټول علما که موافقی که مخالفی مسائلو کې به مخالفی خدای په ولایت په صلاح په تقوا په للہیت کې شک نشته او لکه امام شافعی صاحب نه موږ سمره مسائلو کې مخالف د امام مالک صاحب نه سمره مخالف د امام احمد صاحب نه خدای په ولایت په صلاح په تقوا په مقبولیت کې شک نشته چې دا د خدای اولیاء الله مقربین ما یا په خواني شو هغه باندې د ټول امت اتفاق دی چې دا مبارک خلق او دا اوسنی چې دی د 1400 ساده دا په 10 روپے هم بدلیږي د امریکای په ډالرو هم بدلیږي دي ته علما نه وای خپل شاګردان ورته علما او بل بدلیږي نه د دوی په دین زما اعتماد نشته پیږه په خبر نو چې کونړ مولا او باجوړ مولا او دیر مولا پسې زم امام ابو حنیفه او شافعی سے پسې ولنه خبر یاد لاره دلته پرونم یو عالم خو نه خو پلار د اهل حدیث مشر اوس وفات شوی دی مولانا عبدالعزیز وینم نو زوی پرون داغله هم سپینګری سم مسالې نه نو مسالې وی فتوا راک نو ما علاج دارالفتح نو د پلار نو دی اوقافو دفتر ته ځتلم زوت مانزو کې ما غرضو کې په اول ورځو کې نا اوقافه مشر زمونږ د علاقې او د تورنګو زاغه سره ناسوم د سپینګری عالم ناس ته ما نه پیژاند او نه زه پیژاند نا ته وی خلق په حدیث او عمل نه کوي امام ابو حنیفه پسې دی او شافعی پسې دی او حدیث پرېخه یو ځله ورته وی دوه ځله درې ځله نا افسر ما ته وی دا کاکاجي سوې ما ورته کاکاجي سوې وی خلق حدیث باندې عمل نه کوي بخاری شریف کو دا دومره خولي کتاب افلام کې باندې
او امام ابو حنیفه پس روان دا غوړې زیړې خبرې چې دی باندې دا کمقل طالبان هم دوکه کیږي کونړ مولا لغمان مولا کابلیان په ډېر زر دوکه کیږي دا تازه حقیقت ده هم پکې دي ډېر مبارک خلک ولا کمقل هم پکې دي نو ما ورته وی ما استبا باس کوم مشرم دې زم پیغام نه ما ورته وی کاکاجي پټولو احادیث عمل پکار دې کې په بازو تاسو وخت دی ها نو ما ورته پټولو احادیث عمل پکار دې کې په بازو نو چپ به مې ورته وی کاکاجي پټولو عمل پکار دې کې په بازو نو ما ورته بیا غږ نه کاوه نو ما ورته د خپل طرفه وی پټولو پکار دې کنه یو پټولو پکار دې بلې ما ورته پټول قرآن شریف عمل نشته نو پټول حدیث به څنګه عمل لاشي یو خو ایمان او عقیده ده او د صحت عقیده ده قرآن شریف ټول صحیح دي زمون په ایمان دی او حق دی خو پټول قرآن شریف عمل نشته خدای مخکې مثال مې ته وایاته خدای پاک د روزي په باره کې مخکې اختیار را لګره والذین یطیقون فدیه طعام مسکین که طاقت وي د روزي او ننی ول غواړي خیر د فدیه دی ورکی به حکم راغی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ادا فدیه اختیار ختم شو مخکې خدای د جهاد په باره کې ویلو یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 فشل کسانی 200 نه بغالب کیږي یعنی شل بد 200 نه تختی یو په مقابل د لس کې شو به حکم رولې خدای پاک لا خفف الله عنکم وعلمان فیکم ضعفا فیکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 خدای حکم کې اسانی راوسته چې یو بد 200 نه تختی ګوره پړم بیا عمل نشته د متوفان ها زوجها چې د خذ خاون مرشي نو مخکې دا والذین والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج دا آیات منسوخ دي او رستو دي په قرآن شریف یو کال به تیری خدا به خدای حکم راوړي والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10 لسمه تلور میاشته او لسره به تیری نن به حکم منسوخ شو کا نو پټول قرآن شریف عمل نشته حق دی ټول نو چې پټول قرآن شریف عمل نشته نو پټول احادیث وسنګ راشي ځکه دې کې منسوخ دي ناسخ دي مقدم دي مؤخر دي راجح دي مرجوح دي نو ها چې پیښو او په بازو شته په بازو نو ما ورته جواب ما په بازو تاسو عمل کوي مونږه عمل کوو نو دا ځان ته علی حدیث والے وایي ترمذی کې خطبه باب دی باب رفع الیدین باب ما جاء فی ترک رفع الیدین او باب الجهر بالامین او باب الاخفاء بالامین نو په یو حدیث عمل کو علی حدیث شو او په بل حدیث باندې عمل علی حدیث نه لري نو دا نوم ولې ځان الله ور دی راخره علی حدیث دا څلور وړه فقها دي ښا هم اهل حدیث کې هم اهل قرآن هم اهل اجماع دي هم اهل قیاس دیمه داره چې دا بعضې براته سوق خی چې دا ناسخ دی دا منسوخ دی دا مقدم دی دا مؤخر دی دا خاص دی دا عام دی دا متروک دی دا د هر کجا بودی کار دی که د عالم محقق کار نو مونږ دغه بیان د وجه نه مونږ تقلید ته مجبور یو تقلید معنا دا ده چې یو عالم د قرآن او حدیث شرح درته کوي زه د هغه قول منم په دې حیثیت چې د قرآن او د حدیث شرح او د هغه په دین مې اعتمادي دلیل باندې زه نه پیږم ځکه دلیل باندې چې پیږي نو بیا خو تقلید ته ساجت نو چې په بعضو عمل د بعضو دا تعین بسوک کوي دو خبره مې یادې شوې که درېیمه دا یو قاعده یاده لرئ چې په حدیث باندې عمل کولو دپاره 3 شرط دی اول تحقق د صحت او د ضعف ده
چې دا صحیح دی او که ضعیف دی، په صحیح عمل شته، په ضعیف او په موضوع نشته. دویم تیقن د معنا نه، ځکه یو حدیث مبارک به یو عالم به یو معنا کوي، بل به بل معنا کوي. حدود مبارک په بنی قریظه کې حکم وکړ لا یصلی ان احدکم العصر الا فی بنی قریظه. بعض صحابه ته دا معلومه کړه چې بس مونږ بالته کوو، او بعضو ته دا معلومه کړه چې مراد د رسول الله مبارک هغه تلوار کول دي، ناراسته کول نه دي، مونږ ولې پریدو. یو جمله ده او مخاطبین صحابه کرام دي، اهل لغت دي، او بهم په معنا کې مختلف شو. نو بهم شرط دا چې تحقق د معنا نه، چې معنا دا ده. دریم دا ده چې سلامتیا د معارضې نه، چې د دې حدیث خو معارض حدیث نشته، ځکه که یو حدیث د هغې په مقابل کې بل حدیث نو بیا به څه کوي. نو دا درې شرطه شوه، تیقن د صحت او د ضعف، تیقن د معنا او تیقن د سلامتیا د معارضې نه. او دا معلومول د تیقن دا د هر کو جابودی کار دی که د پوی علماء کار. نو دا علماء چې تقلید کوي د امت خیرخواهان دي او امت د انتشار نه بچ کړي دي. ابو حنیفه ولید ضعیفه، دارقطنی ورته ضعیف ویلی دی، نسائی ورته ضعیف ویلی دی، او دا رستنی دی. نو عینی ملادل تا ډیر فقار شوه. اوای البحر لا ينجسه بلوغ الكلاب ولا وقع الذباب. البحر دا داغه تعبیر ده. البحر لا ينجسه بلوغ الكلاب، سمندر د سپی په جوټه پلیتیږي نه. ولا يقدره وقع الذباب، او نه د مچ په پریواتو خرابیږي. د دارقطنی او د نسائی څخه حیثیت دی د امام ابو حنیفه، هغه شخص چې سلسان د امت ورپسې روان دی، اته ضعیفه ده. ولې؟ دا خو جرح مبهمه ده، جرح مبهمه خو نه ده قبوله، چې عدل توثیق مفصل وي، که مجمل وي توثیق او بل طرف ته جرح مجمل نو جرح قابل قبول نه. البته چې عدل مجملی او جرح مفسر واضح شوي چې دا مجروح د دې وجه نه دی. یو طرف ته یو امام ورته ثقه وای، او بل طرف ته ورته مجروح وای، او د جرح اسباب ویلي، نو به جرح مقدمه ده. او که یو طرف ته یو راوی ته ثقه سوکوي او بل طرف ته ورته ضعیف وای، وجه د ضعفی نه څرګنده کړي، نو توثیق مقدم دی په جرح. په دې راویانو کې موږ اختلاف. دا تقلید ولی ضروری دی؟ تقلید یو مجبوری ده. زه په دې حدیث عمل کوم د بخاری، ولی دا خدای ویلی دی چې د بخاری په حدیث عمل کوم، یا رسول الله مبارک ویلی. تبه صحیح حدیث نو چاغ ته وی چې صحیح دی، امام بخاری وی، نو تقلید دو کو نه. امام بخاری معصوم دی؟ غیر معصوم دی، نو دا غیر معصوم کلام دی اور دا بے دلیله. خچ ارتوی دا راوی ضعیف دی، دا ثقه دی، دا خدا دا قول باندې ته اعتماد کې. نو چې څنګه په تضعیف او د توثیق د حدیث کې موږ محتاج یو محدثین کرام ہوتا، او دا غي په قول باندې اعتماد کو په حسن ظن چې یاره دی اهل دی چې ضعیف وینو واقعي د ضعیف بوي، دې تعصب نه کوي، نو په دې حسن ظن باندې موږ داغه اقوال منو، دغه ته تقلید وای. نو چې څنګه په تصحیح او تضعیف د حدیث کې موږ محتاج یو محدثین ہوتا، او دا غي د قول تقلید کو بلا معرفت دلیلهم، نو دغه شان په معانی او د حدیث او په مسائل مستنبطه او د حدیثونه، او په تدبیر کې او په ترجیح د بعضو کې موږ د علماء ربانیین او مقلدیو. نو دا واجب خبره چې په حدیث کې تقلید روا دی او په فقه کې ناروا دی. په حدیث کې تقلید ضروری دی او په مسائلو کې تقلید شرک دی. دا مسائل معلومیږي د چانه دا حدیث
نو حدیثو کې خو تقلید کې زناوره دا چا ورته ثقه ویلې دی؟ بخاری مولا ورته. تا بخاری نه اورېدلې دی؟ خو که بخاری غلط ویلې، خو په بخاری دی یقین دی چې دا ښکلی شخص دی او دی امام دی د دې فن او ماهر د دې فن دی، نو د هغه نه د دلیل تپوس نه کوي. نو چې په تصحیح او تضعیف د حدیث کې ته تقلید ضروری ګڼې او بغیر د دې نه مخلص نشته، نو په معانیو د احادیثو کې او په مسائلو مستنبطو کې او په فروعاتو کې ته د فقهاو کرامو مقلد یو تقلید ضروری ګڼې او بل شرک ګڼې، دا کوم عقل ده؟ یا خو دواړو ته شرک ووایه. اول خو د دې ځای نه د بخاري پورې خپل سند معلوم کړه، او بیا د دې راویانو حالات معلوم کړه. خو ټول په حسن اعتماد دي که او په حسن ظن دي بغیر د معرفت د دلیل. جهل یو تقلید ضروری دی، بل تقلید شرک. هغه اصل چې دی هغه کې تقلید ضروری دی چې کوم مسائل مستنبطي او چې کوم فروع هغه بنا دی هغه کې تقلید شرک دی. دا خو متضاد خبرې دي زناورو. تقلید یو مجبوری ده، ځکه هر شی په خپل سړی نشي معلومولی. ته به په علماء حسن ظن کې او ماهرانو د فن تبرجو کې، نو چې څنګه محدثین په خپل تصحیح و تضعیف کې ماهران ګڼي، نو فقهای کرام په استنباط د مسائلو کې دا مبارک خلق. نو ابن عبدالبر وی مالکی دی، وی هغه شخص چې نصف امت هغه پسې روان دی، هغه ته ولې ضعیف وایه؟ څه سبب ده؟ او مولا علی قاری دوی سلطان د امت او دیم داسې، ځکه دې وخت کې یو 15 کروڑ آبادي ده د مسلمانانو، یو 15 کروڑ، 15 کروڑ احناف په مختصمه کې علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء، او 200 کروڑ پورې به مالکیان، او 100 کروڑ پورې خوشادا به شوافی، او حنابله 1 کروڑ به دی سعودي عربو کې ما علماء، او عراق کې لګن فار بار نشته، ځکه د هغې مذهب ظاهریت ته نږدې دی، تفقه نه لږ کم دی. د عربو ته چې دا غیر مقلدین ځان نږدې کړي، نو په دې وجه کنه هغې تقلید وای، نو د هغې مخکې دا نه وای چې مونږ تقلید ګناه ګڼو، د هغې مخکې به لاسونه وغورځئ امین دا متملقین د ډالرو اوږي چې کویت نه پیسې والو د سعودي عربو نه په دې نوم چې مونږ تاسو سره یو. دا نو 15 کروڑ تقریبا احناف او 2 کروڑ پورې مالکیانی، دغه شان شوافی، او 1 کروڑ حنابله دي. دا باقی شیعگان، خوارج، دا فرق زائغه دي، لکه مسقط عمان کې په الجزایر کې، مسقط عمان کې خوارج دي او په الجزایر کې خوارج دي اهل سنت و نبا، او باقی ټول او شیعگان دي په ایران کې، او دا افراد دي په نورو ځایونو کې. په ایران کې 38% کې سنیان دي، 38%، او پاکستان کې 2% دي، 2.5% کې شیعگان دي. او پاکستان چونکه مذهبي حکومت نه دی، ما فرتوی که چا د خدای دعوا وکړه مسل مریدان پیدا کی، نو جلوس به وباسي، دغه به وباسي شیعګان خلکو ته دا ښیي چې مونږ ډېر یو، کنې په سلو کې 2.5 دي. خو دلته د جمهوریت او د ازادۍ په نوم چې څوک څه کوي هغه کوي.
کنه شیعگان چې کوم علاقو کې دا جلوس نشته. نو سلطان د امت رسول د اهل سنت والجماعت امام ابو حنیفه بصروان دیو جن حافظ زهبی کل خبره کړه، هغه پر رجالو کتاب لیکل میزان الاعتدال او د دې ائمه ز بحث نکوم. امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی، احمد، سفیان ثوری د دې بحث ځکه چې دی زمون د بحث نه اوچتي هغه مبارک شخصیتونه چې امت علما هغه ته مبارک خلق وای او اقتدا ور پسې کوي هغه په بارک کې څنګه خبره وکړه زمالي کولو د ساجت نه په مقدمه کې لیکل دار قطنی کټاس متعصب هذا فرض کړه ضعیف دی ولې ضعیف دی دزو سو وجه ده نو څوک پکې وای دی کابلیو عجمیو نو عربی نو ورتلا نو چې څوک عربی نو ورځي نو هغه به مجتهد څنګه وي ځکه د عربي د کول خو ضروري دی. نسب کابل له درونه چرته تللی دی عراق نو دی عجمیو نسب دی الکه د پلار کوم ځای پیدا شوی دی او دی په خپله ټیک ته نکي د کابل دی دا نعمان ابن ثابت په کوفه کې پیدا دی او چې پیدا شو پلار علي صاحب لبوت نو هغه ورته دعا وکړه علي صاحب جم دی نو پلار او نکی خو په عربو کې پیدا کیږي نو د عجمیت سوال پکې د کم ځای نه دی او څه شي کې عجمیت یو ځل په عربی جمله کې خطا شوی دا اوس ته خبره ده دا یو غیر مقلد لیکلی دی بنارسی دا هغه نوم دی او قتل بالمستقل کې امام ابو حنیفه قصاص نه وای دیت مغلظه وای نو که په ډبره په ګټه چا څوک وویسته نو قصاص پکې نه وای نو سړی ته تپوس کوي صاحب که چا څوک په ګټه وشتي قصاص پکې نشته وینا نا ورته وی ولا رماه بابي قبيس کدا ابي قبيس غر پروچت کیو دی پیرو راوی غرزه یو چې خړې کی نوم پینشتا نا ورته وی او ولا رماه بابا قبيس نی ګور غلط شو پکار بابي قبيس نو او د ورته سوې بابا قبيس اسماء سته مکبره و اعراب اخوک و ابوک و حموک و زومال د اعراب په بالحرف ته کنه حالت رفی په او ده حالت نسبی په الف ته حالت جری په یا ده نو دلته به ابي قبيس فکارو ځکه با په داخله ده او دوی به ابا قبيس نو د جر په ځای نسب وینو معلومه ده چې کابل او شمالي اتحاد والو نو عربي نور الکه په ټول عمر کې دغه یو لفظ غلط روخ کړي دا خو فرض کړه یو ډیر پسې هم یو لفظ کې غلط کی فرض دا څه خبره مو وي دا تاسو د جهل بالعربیت علامه ده ځکه تاسو ته یو وجه د اعراب معلومه ده په اسماء سته او مکبره کې حال دا غي چې هغه کې درې وجه د اعراب یو خدا مشهوره چې اعراب بالحرف ده دیم دا چې جره تابع د نسب ده دریم دا چې اعراب بالحرکت ټول به و باندې وي اعراب حرکت تقدیری نو دا جر تابع د نسب یعنی حالت جری په نسب کې استعمال ہے دا فصیح لغت او یا وجه د اعراب دا شر ابن عقیل لیکلی نحوی کی کتاب او د مثال کې ذکر کړل یو شاعر د خپل شیزینی تعریف کوي یا د معشوقه او د جاهلیت شاعر دی ځکه د عربی دلیل خو د شعر د جاهلیت هی کنه دا حدیث او قرآن خو نشه پیش کو نو شاعر د خپل شیزینی تعریف کوي یا د معشوقه وان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها ان اباها زما د معشوقه پلار و ابا اباها او د پلار پلار
ندل تا پکار دا و ابا ابیها ذکر ابا منصوب دے مضاف دے دویم تا ندا دویم کی خجر پکارو کھنا و ابا ابیها ان اباها و ابا ابیها دا سے پکارو وی غدو ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها زما دا معشوقی پلار او دا غید پلار پلار پا شرافت او پا بزرگی کی رسیدی لی دی آخری درجے تا او دا عربی شاعر فصیح او عربی جاہلیت حجت تے نو تاسو تا یو وجہ دا اعراب معلوم ہو اگر بلا وجہ دا اعراب استعمال کرا نو خطی دا کم دے نارالا زناورو نو دا جرح مبحام و چلارا والواتا دیم اعتراض پیدا کی چی دا غنا ولت حدیث نقل لی نو قلیل الروایت تے نمم وی اول قلت دا روایت کو سبب دا ضعف نہ دے دا ابو بکر صدیق نسو نقل شوی دی 15 او دا ابی هریرہ نا 15,304 او یا نا ابو هریرہ پا علم کی دا ابو بکر نزیاد ابو بکر نا 45 او دا ابو هریرہ نا 5,374 دا سلور وارو خلفاء راشدین نا 1146 حدیث نقل دی نو چه سلور وارو راجم کی قلیل الروایت نو قلت دا روایت کو سبب دا ضعف نده نه دا علم و نه دا فضل یو شخص چه 12 لاک او یا ذرا مسئله دا قرآن و دا حدیث نا مستنبت کولی شی نو دا سکویلی شی چه ولس حدیث دا تیار دی نقل تی کم شوی یو سڑی لوی محدث تی خو روایت بے دا درس حدیثی نده کرے مثلا یہ کم کرے نو دا خو سبب دا ضعف نده دا استنباط دا مسائلی سنگا کاؤ چه حدیث دا تنو یاد بهم ادا چې داغه ولس مسانید نقل لی شاگردانو بالواسطه دا وګوره کتاب جامع المسانید د امام اعظم ابو حنیفه هغه نوم د جامع المسانید حارث بخاری حافظ جمع کړی نو مختلف دا مسند خسرو کې دا مسند شاهین ابن شاهین کې دا ولس مسانید روایات یعنی مجموعه مسانید ولس نو ولس حدیث تکتا معطا امام محمد کے ولس حدیث جان لستے براہ راستی او سلور تے پواسطہ دا امام ابو یوسف نو دوی صرف معطا امام محمد تک دلی نو دا اعتراض ضعیف ہے او ما خورتوی دا غوبا منو چی ضعیف شو و تایید دا غی مرسلیو که اعتراضات دفع شکو نشو تاسو الحمدللہ ټول فقهاء او ټول ملتونه دی علماء او اولیاء او مجتهدین غني او تاسو د اجتهاد نه مباس اجه څوک ابو حنیفه ته ضعیف یا قلیل روایت دی په خپل ځړ کې وې زده هغه نو چته فبرت ولا راکړه الکه زناور دا هغه د قدم خور ته نه رسي ونه لیکه بدیش کتاب خو ما ته معلوم دي چې د امام ابو حنیفه په مناقب لیکل شوی دا ځل په عربو کې مخکم اخبار ابي حنیفه او اصحابه یو کتاب د غټ کتابخانه کې مولید راځه واغشت منه وزیران او بادشاہان د هغې مناقب لیکي نو دوه دېرش کتابونه
ابه ته ضعیفه ده ولې ضعیفه ده دویما چې د خدای یو راز ده چې د سید الکائنات امت ته خدای خیر الامت ویل ده او د خیر الامت لویه حصه په امام ابو حنیفه را جمع کړی ده کدا د خدای په نس د دې د مقبولیت نه خنوي نو د لوی تعداد د امت رسول به په دې فقه نه را جمع کوم د امت سره به ضرر کړی او د قیامت پر ورځ شپږ شلي صفونه د جنتیان نو اتیا صفه به زمونږ د امت او څلوېښت صفه به د ټولو امتونو نو زه وایم دا اتیا امتونه به د چا نه جوړوي دا اتیا صفونه د دې غیر مخلدینو نه دا وکړه جمع کړو 1 لاک به هم جوړ دي چې مثلا پاکستان هندوستان په ټولو دا څلورمې صدۍ نه پس به تقلید عام شوی دی ځکه علماو کې کوم همتي راغله او اعتماد په کم پاتې شو خلقو به پخوانو علماو اقوال اختیارو د دې نو به نه اختیارو دې په یو خبر را یاد شته تاسو ته وایم د نصیحت دپاره یو لوی عالم استاد مې مو اهل حدیث په عربو کې اس وفات شو شیخ ناصر الدین البانی رحمت الله علیه ما توی تولی تقلید کے ما سره محبت و خباسون بمور سره ادب ما وتوی زی و رجل عجمی دا قرآن و حدیث پا فهم نپیگم نو دا قرآن و دا حدیث پا فهم کی بزقا مخای و عالم ترجو کن ٹک ٹک خطا نو ما توی دا خو صحیح دا نو چی زقا مخا رجو کن نو امام ابو حنیفه تا برجو کن نو ما توی چی رجو کو که پا قرآن و حدیث کے نو جمدی پسې ولې نه زه مړ پسې دی دا ذکر هم چې دا غیر مقلدین خلق به دې خبرو دوکه کوي بظاهر غوړه زیړی هم نه کې کمزور نو ما ورته وسه چې تقلید د چاله منی ولوي د چالاس نه ولوي نو د جمدی او د مړي په پکې فرق و او که اتباع دا شرح دا حدیث وی دا وضاحت دا حدیث وی دا استنباط دا مسائل وی نو اخوال اقوال پا شکل کی او اغد آغوی اقوال پا تواتر را رسیدلی دی مڑن دی نو دا خود تشریع اتباع دا دا اقوال اتباع دا دا رأی اتباع دا نو دی که خود مرگ او دا جنس سوال نشتا پیگے الحمدللہ مائے پدی جمدو میں ادبار نشتا علماء پس روان اکملا چی دوست و دشمن طول اغوی اولیاء اللہ گنی دشمن نمرات مخالف فی المسائل یعنی دشمنی نوا یعنی کہ سوک ورسر موافقت کی کہ مخالفت کی خو ولایت و علم کی شک نگنی نوح علماء کرام چی سلف و خلف طول دا غید امامت دا علم دا تقوی قائل دی نو دا قرآن و دا حدیث پہ اتباع کی دا غی قول زیاد منل قدی کہ دا موجودہ زمانے چی پلس روپے بدلی گی دا کنا دا او دا رینا سوارا چی دا وقت عالم خبر منل پکار دی چی عالمان آغا تا پورا عالم نوائی او که عالم اتباع قدر چی دا طول امت علماء ورطا عالم وی زخوی عجمی مجبور ہے دا قرآن و دا حدیث پا فهم کی بضرور عالم توجہ کو
نو هغه عالم ترجو خدا چې دا تقوا مسلمه په ټول امت کې او ټول امت هغه اولیاء الله او علما دا امت غني او کا ګلبدین محمدین ډیر ارشا ګلستان شاه باجوړ مولا کونړ مولا نورستان مولا تقوا شتا نه پکې هغه د امت یارشتا نه د امت انتظامی د خیر فکر دا خلکو دا شو شاواله پیږي کنه د شکر دې چې پېښ خدای هم پېښ دا وړه چې خبر ډیر روانه شو او دا د دې دینه علامه ده چې امت کې تقوا دا کم شي دا فتنه پکې ډیر شي ورې عمل په قران او په حدیث په شکل لفقه کې راځي ښا او په حدیث کې دا عمل دي چې منځوګه نو کوم ارکان پکې فرض دي کم واجب دي کم سنت دي کم ډیر ضروری دي او کم لږ کم ضروری دي دا کار د چا دی فقها او کرام کړی نو په قران او حدیث عمل په صورت د فقه کې راځي نو اول عالم چې په فقه کې کتاب لیکل دی هغه امام محمد ابن حسن الشیبانی دی رحمه الله دا درې واړه فقه د فقه حنفی نه ماخوذ دي وی ته کتلی دی او تر دې درایز دک نو اول مدون د فقه څوک دی محمد ابن حسن الشیبانی نو د قرآن او په حدیث عمل کول د فقه اعلی رشید عمل دا حدیث منسوخ ته دا ناسخ ته دا خاص ته دا عام د نجومت ته شو دا ته جوړ شو نو ته په دې لار روان نو فقه د عمل لار توي د عوام لپاره به بعض خلک وی په حدیث عمل له حدیث په خو د ایمان دې زمونږ الحمدلله په حدیث عمل له خو معارض موجود دي عادتنا اقوال یا دا حدیث مبارک ته خدا منسوخ ده پټول قرآن شریف عمل شته دا خبره یاد ده لکه بعض خلک دوکه کوي او دا کوي نه فقهاو دومره احسان کړی دی امت ته او ټول دین یې آسان کړی دی او صلی الله توکل په تیر شو او ټول امت په غیر راجمه دي اوس خلک د فقه سپکاوی کوي او د فقهاو سپکاوی کوي او دوی داوی دی امت ته ضرر رسول دی الکه امت ته ضرر رسول دی که امت سره احسان کړي نو په دې خبرو خیال دا غیر مقلدین سخت مقلدین دي خودی دا اقتعون دا افتعون دا نورستان مولا باجوڑ مولا نسواری مولا مقلدین تقلید خوی مجبوری دا دا پاکانو تقلید ولی نکو او دا خیر القرون ولی نکو چه حضور مبارک دا غیر دا خیریت شهادت کرده خیر القرون قرن ثم اللذین یلونم ثم اللذین دا نورستان مولا کو دیزن دا نسواری چه ما تا معلوم دی پشلو ریپو بانم دین خرسه او دا پیسو مولیان او دروجن دا عدم تقلید دا گمراهی لار دا او دا لادینیت وخیر القرون اتباع خلا چه حضور وی دا مبارک خلق 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 کنا نو اوزائی سے مسلک ختم شوه ده خدای امت را جمع کو پا ده سنورو دیلے کتابونه ورکړه شاگردان وکړو امت خور کو او زیات پکې مزه 85 کروڑ 15 کروڑ 80 کروڑ دی وکه احناف تاسو الحمدلله او یو 15 کروڑ به مالکیانی او یو 10 کروڑ به شوافی او یو کروڑ نم کم حنبلیان اهل سنت ټول دغه خلافتونو حکومتونو قضاګانې تیرې شوې او شو نو سواری سره را پاسه خوې ته اخبار جاهله امت کې انتشار پیدا کړ نو اوزائی سے پورے مرتبه چې اوزائی مثلا د عبدالرزاق مسلکو د اسحاق ابن راویو د مکحول شامیو دا ختم شوی امام شیرانی او کتاب لیکلی دی
نو سلور دریاب جوړ کړی، نور دریابونه هم جوړ کړی 12. نو چې هغه نور دریابونه نقشې چې هغې کې اوبه چې شوي دي او دا سلور روان دي. او صاحب کشف دی په خپله شافعي دی، وی لوی دریاب مې د امام ابو حنیفه ولید. الغمان اختلاف الائمه. او شاء الله سیبای تجلی خاصه په دې وطن کې دا د مذهب حنفي سره د خدای پاک او دې کې اورازو چې عام مسلمانانو په دې مذهب باندې راجمع کړي او حکومتونو او خلافتونو په دې تیر شوي. دا غیر مقلدین اوس انګریزانو زمانہ کې سر روچت کړ او ډله جوړه شو. مخکې نو دا خلک نه وایي څلور مصلې په مسجد حرام کې 15 ماوه دا تقلید ولی ضروری دی. دا غیر مقلد وی دلیل تا گورا الکه هر سړی په دلیل پیږي. تعالی عربي عبارت نه درځي نو تم په دلیل ته پوښتنه نو خبره کولی قرآن او سنت قرآن او سنت او قرآن او سنت لپویا پکار ده کنه کدا هر کو نسواری کار ده به خچ پویا پکار ده نو د چا پویا پکار ده د کونن مولا د لغمان مولا چې په 10 روپو بدلی او شمالي اتحاد سره ودري او کدا هغه فقیهانو چې دا غي په علم په تقوا په دیانت د ټول امت اتفاق ته چې دا پاکان هسته او اولیاء د امت دا هغه خلقو تقلید پکار دی کدا هر کو جابودی د شمالي اتحاد وا تقلید خو ضروری دی. دا هو یو طبيعي امر د خامخابت کې مجبور ته څنګه د حدیثو په دغه کې پراویانو کې موږ مقلد یو فلان کې دی راوی ته ضعیف وای دا قول مومنه تا دا سړی لیدلو تا دا د زوح معلوم کړو تا دا د ګناه لیدلو دی خو دی الله سوا کاله مخکې دی ته وې ځکه کوم چې فلان کې ورته ویل دي دا فلان کې قول له منه کړ نو چې څنګه موږ په تفسیر احادیث کې تقلید کوو نو دارنګه په معنی او د احادیث کې او په استنباطات کې تقلید کوو. نو تقلید یو امر مجبوری ده. نو فقها علماء ته وایي چې هغه استنباط د مسائلو کې د احادیثونه نو فقه سجدا شي نه ده لکه غیر مقلدین شو. یو غیر مقلد وي د فقه په کتابونو امتیاز وکړي او د فقه کتابونه چې امتیاز پیو کې د امتیازونو زیات پلیت دي العیاذ بالله العظیم. چې د دین خدمت کړی دی او دین مونږ ته را رسول دی. احادیث مبارک اکثر د واقعاتو په شکل کې دي. دا قواعد او مسائل او جزئیات او کلیات او مرتب ذکر کول د امت لپاره دا چا کړی دي فقها کرام کړی دي. نو چې څوک دا وي دا فاسق دی کنه او غره دا ترتیب در تخیم چې سړی د اعتدال نوځي کنه سړی چې غلو کی په توحید کې نو دې د اعتدال نوځي رسالت ته اړو توجه نه ورکړي به چې دای کې غلو کې نو به غیر مقلد دا مولا غلط دا مولا غلط دا امام ابو حنیفه غلط نو به پسامو نو به غیر مقلد شي نو به منکر حدیث دا مولد دې باړه کې ودا اول اشاعت التوحید کې داخل شنو غلو پکې راشي نو به غیر مقلد شي نو به منکر شي د حدیث نو آخر کې به خبره خراب شي. دا میولې دل باړه کې ما په تقریرونو وکړه یکم وخت دا د خمخل دا تقلید چې دی دا پړې د په مذهب د دین باندې د ټینګېدو دا لار دا لکه د دې لارې نه ګوره خوا دې خوا کېږه ما تاکه ملار چې صالحین اولیاء علما کتابونه قضا فیصلې مسلمانان تللی دي که ځان له خپل عقل نه کار وکړو نو ځان له به کار وګورې لار مه کږوه. دا یاد تاسو ته د خیر خواهۍ په شکل وایي چې کومه لار باندې پاکان علما مصنفین هدایه شرع وقایه او تصانیف و تالیف او فقه و فتواګانې تېرې شوي دي هغه لار مه بدله هغه لار کې به خطا کېږي ګورې هلکه جماعت چې روان دی بس ته هغوی سره هم یم تابع یم ځان خادم که تواضع ځان کې پیدا که ځان ته عاقل او خیار مه وایه چې ګوره اوس نوی محقق پیدا شم زنده باد
دا چغه او دا شهرت او حب الریا دا سړی ګوله دا کار کوي. حب التشهیر درنه وباسه، حب الریا د ځان نه وباسه. په خپل عقل باندې دومره اعتماد مکوي د سلف او د علماو په علماو دا خوښه کړې ده ډېره شاذ اقوالو پسې مه ځئ کني من شذ فی النار کې به داخل شي. او ما دا ولیدل نو دا تقلید دا رسۍ ده د پابندۍ چې دا پابندي د غاړکۍ دی دا سټ نه وښکله نو لکه سپی چې تړلي که نه پس کار کوي او چې د خوشې کړ بیا ورځي په ډکو متیازې کوي په دا من بدر ته تللي بس شیخ ناصر الدین الباني صاحب را سره هغه غیر مقلد او ډېر سخت اوس وفات شو زموږ استاد خو هغه شاذ وی د دې څه سند دی چې دا مسجد حریف دی هلکه د بدر او په دې سیزونو کې دوات متواتراتو کې سند تاجت نه دی خو د بیت الله شریف سند چا سره شته حدثني فلان و فلان د قرآن شریف سند چا سره شته نو چې کوم سیزونه په تواتر ثابت دي دا سند تاجت نه دی دا متواترات دي نو دا ځکه وایي وما كان بها من مشاهد النبي صلی الله علیه وسلم د حضور یادګارونه او د مهاجرینو د انصار اوس سړی راشک چې دا احد غر نه دی هغه او دا مدینه ښار نه دی هغه او دا روضه مبارکه پته لګي چې دا د نبي کریم دی که بل څوک پکې ښخ دی نو دی وی کافر شو. دا وایي دا په تواتر ثابت دی د حضور مصلی د حضور منبر د حضور خبر شریف او د حضور خاریه او یادګارونه دا احد دی دا بدر دی دا خندق دی دا جبل السلع ده دا خو روزانه په لکونو خلک ویني نو سند تهجد نه سند خو مقصود دی چې ثبوت دی یو شی نو د یو کس او د دوه کسانو ثبوت په وینا ثبوت دی راځي که د کروڑونو لکونو فهمیدی نه بعد جاهلان شاذ یاره تا وشل لکاته ثبوت دا مسجد نبوي څه ثبوت نه متواترات کې واجب دي ما لیدلی دا نورستانیان ایا پنجابي نو حرم شریف کې مونږ کوم دا تراو نو دا سرتور سره وګړي ګيري دا حماقت علامه لکه دا خوارج دا سره کې دلته ولا دلته او ټیزن پنځيريان یا نورستانیان پنځير نورستان یو د کې جدا ها دا سر څنګه دا وګړي ګيري دا ځوان دی لکه دا خر لکه یو سپیرو دی را جدا چې موږ عمل د سنت کوو نو ما دا شیطاني وسوسې چې د لوی سعادت ته محرومه کوي لکه بعضې بریلیان چې مونږ نه کوي په حرم کې نو دا شیطاني وسوسه ده چې د لوی سعادت ته محرومه کوي او دا نورستانیان غیر مقلدین کنړ مولا خر مولا باجوړ مولا حرم کې لوی جمع دی وي او څو بدعت کې به شامل وایي دا خر بچو نو دا شیطانی وسوسې چې درته پروت وي اګه تاسو کې قسم دې کې عبارت هم صحیح وي نشي حدیث عبارت هم نشي نو دا مې د مسائل په اعتبار نه د دې بیا اخلي په موجه مې بدیش خرو دا څه او شیطان په کوم طرف هم گمراه کوي او غیر سبیل المؤمنین پس روان دا څه دې کوار کې او کتن داسې یو قمخل په سیکل ګرځي کنه دا دومره وګړي ګیره نه چې نیمه ګیره دلته پرته نیمه دلته په سیکل لواري ما دا خو خلکو ته د خندا شکل دی زه په سنت عمل کوم نو ګیره دغه ته پوره خصوصیت یې نه پوره ورځ عمر زه زمانہ کې اوسړې غولې دا ډېر خورا ګیره تیونه ولو قیمتي پیراک وېزان دا کوم مسخره کوم نو بازی کنه نو چې وینه غیر مقلد نو دومره د ګیره یو لوی شی او چرواني پسې کنو نعمت یو خوا پرته یو بل نو بل نو خلک لا ټول خان دي انا او دا سړی راغی چې بیعت یې کړو بیا بات واپس کړو نو حضور یې نه بیعت ویزا او بیا حضور یې مدینه منوره داسې ده کلکیر په شان د بټې د لوار ده دا ګندګي لر کوي او صاف سوتره کوي دیو جن لاوا باندې صبر راغله انا حضرت عمر صاحب ته چې تا وې په قتل پکې سکے چې راک عمر صاحب وفات چې فلان کې سره بیعت کوم
هغه تقریر کول غوښتل دار السنه